كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات واسطه محمد وعلى محمد. ډیرو قدرمنو د الله وحده لا شریک لاک لاک شکر دی سیوری بیای خپل ولمستی ته دعوت کړلو. شکر پکار دی راکږو په دغه خبرې باندې. نن هغه کسان څنګه قبر قیدیان دي د برزخ مسافر دي. یقین سویل شم کانن ورنه پښتنه وشي او مردگانو څه ارمان مده ډیر حسرت سره به یې څه کاش الله مکاره کړي وې څه رمضان میاشتې کې زنده وې. د الله رب العالمین لویا والمستیا دی خوش نصیب یو موتا شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. او بندا تم معمولی نه تولمون د الله وحده لا شریک میزبان مو الله وحده لا شریک خالق کائنات زبنده مهمان یم. کوشش پکار دی امدا وکم صدما والمستی کې میزبان خفا نشي. د میزبان والمستیات سماته کومره کوي تیارې او ته خسترګې وغړاوه څوره عجیبه تیارې کړي دی مهمان قدر د پاره. توجه شته ان شاء الله. بنده مومن ته د الله وحده لا شریک والمون شولې والمستیا انفاسکم فیه تسبیح د کوم اسلوی رکا کې درته سبحان الله ذکر کې بدلوم. نومکم فیه عباده هیڅ سم نشي کوي به حاله خوب دکې دا خوب ته عبادت حساب کوم. کوم یو عبادت کوم عبادت پر از الله پیدا کړي ما هغه عبادت ما ته روزه میاشتې کې خوب کې ملويږي. دورلویا والمستیا قرآن مجید الله مو ټولو ته تلاوت کوونو اور اعمال کوونو توفیق نصیب کی. ایولس میاشتو کې یو آیات تلاوت کا یو آیات تلاوت مغه یو آیات کوم اجر دی مغه خدای را کوي. روزه میاشتې کې الله سی بندا ولمونی معمولی نه. روزه میاشتې کې یو آیات قرآن مجید تلاوت کې تا الله عمل نمی کې لګي ستا یو قرآن ختم کړلو. 6236 آیتونه معتبر روایتو په مطابق د قرآن مجید 6236 آیتونه که یو انسان مکمل قرآن تلاوت وکي الحمدلله والناس پورې عمل نمی کې بلیکل شي صدق بندا 2024 کې رمضان میاشتې کې 6236 قرآنونه ختم کړي دي. قیامت پورې سے عمل نامه را کی پڑھاوی کو حیران بشو څه خدایا زنا مخونه نه مخاندان نه د مو ټول وطن اندور ډېر قرآنونه ختم کړي 6236 قرآن مجیدونه د الله والمستیا دی. بندا ادتا لوی دښمن ستا بار بار جهنم ته نږدې کوي غم تړلې دی شیطان. دورا پروردگار بندوباس کړي د ما والمستی بیا ځکه روایت او خلاصات سره څه یو بندا خدای ما او کا دی میاشتې کې ورته ګناهونو بخشش نه وشو بدبخت دورا غټ پیکج د پروردگار یا رب تا ته د محمد او آل محمد علیهم السلام صلی الله محمد دغه عظیمو هسته او واسطه در کو متا دمو مرحومین وتا دمو والدین وتا دمو خلخن وتا ربا دمو ټول مؤمنین وتا گناهانو بخشش نصیب کې یا رب. عظیم ابراخینا محروم ما کې یو بل صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. قدرمنو کوشش کو څو مختصر ټیم کې الله وحده لا شریک رمضان روزه واجب کړي په مو باندې. کتب علیکم الصیام مومن روزه مو پتا فارض کړي دي. دا سوچونه کې څه خدای دغه
طوفان د صرف په مارا وسته دی دا تکلیف د عذاب خدای سنا صرف ته نه کما کتب علی الذین من قبلکم د روزه د الله عبادتونو کې دین کې هر یو عمل اجر لري مقام لري و فلسفه او حکمت لري خود ځنه اعمال ډیر عجیب مصلحتونه ډاک دي لکه المونز حد نه زیات ور باندې تاکید شوی دی فقهي و مثلا د څه انسان او غرزيږي او بوتا ډاند تا مړکیږي د خو وخت د المنځ شولو د ټیم کې په کار نیات وکیدا څه شي د پاره څه کمړ شولو ملائکه حساب کې ولي کې سدي المنځ نیات وکړو نه بعد مړ شو المنځ وخت شوی دی دینه پاته لګي چې دورا دروند اعمال دی اخ ټیم کې په ورنه کې ام دي شان سره د ماه مبارک رمضان د واجب روزه کما کتب علی الذین من قبلکم صرف پتا نه دی وفارض صرف پتا نه دی واجب تا نه مخکې امتونو باندې قومونو باندې الله دا روزه فرض کړی دی رب مقصد څه دی د روزه کې ولګا تندا تکلیف ستړمونی بهالګي خستګي ربي سنا دا خو ظاهری خبرې دي د روزه اصل مقصد لعلکم تتقون مقصد دا ست متقی جوړ شي پرهیزګار جوړ شي د روزه اصل هدف اصل مقصد ولګاتن د شرایطو کې دي ولګاتن د بتیره آل بتقوا اور پرهیزګری مرحله ته رسیږي او قدر منو قران مجید عرض مو کو ډیر زیات تاکید شوی دی سروجه کې پکار انسان تلاوت وکي ما هغه قران مجید کې پروردگار سی سکوما روزه ما د پارا د تقوا اور پرهیزګری باعث جوړیږي کزا آگے پرہیزگری مرحلے تا رسے گا ما کے شرائط بکار دی کنه دی بکار مطلب کزا متقی جوړ شم غواړم متقی جوړ شم پرهیزګار جوړ شم صرف روزه لرم ز متقیم خدای سنا روزه ولیا را دې ست تقوا ته رسیدې شي خناخ کې نور نشتا کوم ځای کې بیان دی سوره بقره اول 4-5 آیتونو کې پروردگار وحده لا شریک سوره بقره ارشاد فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دغه کتاب دغه قرآن دکه هیڅ شک و شبهه نشتا د یو دوره عظیم کتاب دی د انسان هدایت لپاره نازل شوی دی هدى للمتقین کوم انسان متقی دی د قرآن هدایت ور کوي شوق ته متقی ز متقیم ته متقی ناخ کشتا او الذين يؤمنون بالغیب د متقی انسان ناخ کدا دی څنګه غیب باندې ایمان لري حضور اور شهود مقابله کې غیب دی مطلب الله وحده لا شریک د سترګو سره نه قسم جسم نه لري باډي نه لري خو بیا هم راته یقین دې صدا ټول کائنات خالق هم مغاده مالک هم مغاده حقيقي رازق هم مغاده ورځ د قیامت حساب کتاب مغا کوي ما سره د بندا د کائنات 18 چاته وجود ورکون کے معغزات اور غایو د سے حقیقات دنیا کے کائنات کے شریک نہ لری نہ خپل ذات کے شریک لری نہ صفاتوں کے شریک لری نہ کرونوں کے شریک لری نہ عبادات کے شریک لری دی معنی سره الله ذات باندې ایمان پیدا کم د ایمان بالغیب حساب قبر باندې قیامت باندې دغه امور باندې مطلب خلاصہ بالفاظ دیگر اصول دین باندې زړه سره ایمان پیدا کم و یؤمنون بالغیب دا غیب باندې ایمان شو دویم شرط د متقی اور پرهیزگار و یقیمون الصلاة متقی اور پرهیزگار ناخ کا دادیت زغب نمونز قائم کئی غب المنزب پابند وی زن علماء دس تعبیر کڑے سا قرآن کس سرگے وغڑوا یو لفظ دے یقیمون اقام یقیمو المنزل لفظ تقریبا دخت کی سا ذکر شوے دے یقیمون الصلاة اقام الصلاة یقیمو الصلاة ډیر زیات دخته کی زرا غل ہے توجه شته ما طرف ته دویام لفظ یصلون د علماء تعبیر یصلون مطلب المونس کوي
صدا معنا. یقیمون الصلاة مطلب المونز کوي، ظاهری معنی یو دی خو علماء سنا حقیقت کې فرق دی. یصلون مطلب ټیټ شه آسک شه بس اوټک بیٹک وکا نیات وکا ورحمت الله وبرکاتو دا یصلون الصلاة شولو لکه اندابو صدمو علیکم المونز دی. خاص کر دغ ټیم کې سپټ شمه وکي انتظار یو بس سم لو خوب وکو خوب اذان نه دی شوی المنځ واخ نه دی شوی بس انداز المونز واخ شولو الله اکبر چاټ پاټ چیټ شاس چا رکوع سجود المونز ختم بشتره ته ځان لا یصلون الصلاة ځن علماء تعبیر دا دی. الله ډیرو ځایو کې یقیمون تعبیر کړي مطلب صرف اوټک بیٹک نما نه دی المونز خپل ټول وجود سره احساس وکړي زه د الله بارگاه کې ولاړ یم مغه حکم تعمیل د کوم مغه د پر د قیام کوم مغه د پر د رکوع کوم مغه د پر سجدا کوم د یقیمون الصلاة دا د مؤمن دا د متقی دا د پرهیزګار ناخ کا دے څنګه المونز اقامه کوي نه څه اوټک بیٹک شکل کې کوي. ومما رزقناهم ينفقون دریم ناخ کا دا دے څنګه جیب باندې لاس نه ویخه د مو قدرمن اخلاق سنغه بهترینه جمله سنن ورز تقریبا 11 سنه بس کدو ختم شوه دی یا کاشتا دیگا تقریبا 1000 ته رسیدلې دی. خوب دغه شپې ورځې کې کته فارس کا خونه کې سخر او طعام تیارې هم بهترین شکل یې څه دی مخته بیبي خدیجه سلام الله علیها د رحلت شپه روانه دی خو مشکلات شته کنه خوشالین تړلې دي دمو دغه کې بهتره طریقه هم دا دی د نن شپې یا سبا ورځې ته نشته بهرحال نن شپې د کوم طعام حاضره کا غواړي امدا طعام ته لپاره باعث ثواب جوړ شي بیا خپل دسترخوان نه نیمه حصہ راواخله غریب ته واستوه کدو ته په 1500 کیلو واخستلو غریب سړی بس بازار کې سترګو سوالي دلو نن لاړ شي کوله بچي ورتندای څه راوړو کنه خاص کر کدو پرشنار کې ډیر زیاته امدا وې سنا واس منو څه خسته مغه خو غواس نو سوای خي دسترخوان باندې تاسو یو رسم دی او دستور دی څه خامخبي کې غدو امدا کتور ته واسطه یقین وکړه کدو ته پر سوناش ولا بیا دغه شیان ومما رزقناهم ينفقون کوم څه الله دې کړي غا صرف خپل ځان د پر ما خوراک صرف خپل ځان د پر ما استعمالوا بلکې خپل ځان نه زیات موهله کې غریب ته باندې سوچ وکړه متیر شو کلم د جمله کړي وا صد روجي حقيقي مقصد دا ستا سره هغه غریب په ویر نشي څنګه نن بدترینو حالاتو کې نن مهنګي څه اسمان ته رسیدلې دي غا سبزه نشي پورا کوي خونه ته عام لوګو عام سبزه غا خانه ته بچو ته افطاری کې سحری کې ویر کی غب مقابله کې د ما دسترخوان باندې قسم تعامل دي حقيقي روزه خو همداري سزخ پلا خوشاله کټوله نه دی امام حسن مجتبی غونته زه د امام حسن مجتبی کریم اهل بیت منون کيم دواوري یا دریوري مکمل هر یو شیخ خدای لري کې ویر کو مو اول کا نن څه چاندې اعلان وشي او جيب دسترګي وغړم څه شکیدل اعلان سنوټ کوم یو دی د امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مانون کيم اور بیا مسخوت دو راحت کې دي پکار دې زده هغه ائمه معصومین علیهم السلام سیرت باندې روان شم غریب پویر نکم یتیم پویر نکم هم رمضان میاشتې کې اور هم عید شپې باندې هم عید شپورزو کې دا د روزه اصلي اهداف دي لعلکم تتقون کا غواړي الله سره نږدې شي الله ته ځان ورسه بیا بندگی حقيقي مانو سره واخا نه صرف المنظر شکل کې اوټک بیٹک شکل کې ته المونز وکي سنور څور کې نشتا روزه صرف دو راحت کی ته روزه ولره څه پړشمینا مخامه پوری تا صرف خوراک چکاک باندې نور نه حلال خیال ستم نه حرام خیال ستم نه غیبات نه ځان ستم نه تهمات نه ځان ستم نه درویغ نه ځان ستم خدای ما کا روزه دور عظیمه د الله والمستی میاشته دغه یو غریب ماته ودرېږي او فلنیا او حجی او کربلی برباد یم قرضو کې ډوب یم خدای په نامه 100 روپے راته قرض راکا هغه ټیم کې ورته بیا سود ولا حساب کوم یقین وکړه روزه بیا حیوان بهتر دی دغه روزه کې معنا
پټ شمی ورته سویر کا مخامه پورې ورته یې سباس نه بخوري نه بچي کې غدا روژه نه خوړلو نه چیکلو روژې کې حیوان مانه بهترینه روژه لري ویلې بهترینه دی غا غیبات نشي کوي غا تهمات نه لګي غا بل څه حرام نه کوي د ما روژه خو ټوله ورس تقریبا همدغو شیانو کې د تېره شي نه روژې اصلي اهدافونه په کار د ځان خبر کم روژې کې په کار د ما سترګو د ما خولې د ما زبان د ما غوږونو د ما لاسونو د ما خپو هر یو شی روژه وي ځکه کومو شیو ته قرآن حلال ویلی دي ټوله زندگی په کار دی هغه شیان خپل زندگی کې حلال وبلم کوم شی څه دین اور اسلام اور قرآن حرام کړی دی هغه ټول شیان په کار دی خپل زندگی کې حرام وبلم کنا روژه لرم خو سود نه لاس نه خلم روژه لرم خو غیبتونو نه ځان نشم منی کولی څه غیبات ونه کم تمخنې کې زړه م ټټار منې یخیږي غیبات وکم آل رب افترای خلګیږي تهمات ولګوم یو مؤمن عزت خورو کې ملاو کم آل را تلک سکون ملويږي بیا هم څنن را باندې روژه لګه خاطر شولا یقین وکړو وریا شوي او دینو قدرمنو د دې ټولو خبرو اصل واجب څه دی تام خو نو شوي خبرو سره صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې ویلې نن وګوره روژې حوالې سره زه د الله وحده لا شریک امر په ځای باندې راوړم مرضي مشته اختیار مشته طاقت مشته څه اوس دغه ځای نه لاړ شم څه یو پیټوار ورته یو نغنو والا نغن کی گدو لاړ شم پیټوار رواخم کلاو کم نغن ورکی ارنیم کم خلخانه مخ کی روژه خورم کوي شم کنه شم کوي شم کا کابول نه علاوه البته غره سره پنجا ویشي بچی رسه خبره نشي کوي دا ویلی خوړه روژه خود دوره اختیار په باوجود زه روژه نه خورم ویلی نه خورم دغه ځای کې ما الله باندې یقین دی الله مزړه سمنل سنا حکم د الله وحده لا شریک دی اگر ته ویلی څه کدا نن ایوا روژه و خوړه به شپیته در نه غواړم مو د ایوان شولره شپیته زور ما نشتا خو بیا ویلی ز غیبات نه لاس نه خلم بیا ویلی ز تهمت نه لاس نه خلم بیا ویلی ز درویغان کوم بیا ویلی حتی روژه میاشته کې ز قتلن کوم بے گناه کا سمړ کوم بیا ویلې ز پردي حق حقوق را خلم بیا ویلې کوشش کوم هم د غش پورېزو کې حتی د شوی دی یا خدای ماو کا نور بن کیږي خپل سکا ورور ولا صد پلار ولا میراث ما اور غتا پاتې دی کوشش مندا اس د ورور نام لګ څه زیات رواخم کوشش کوم څنګه خپل خور څ ایوا وینا دی د ما اور د غیبادان کې مغه خور دوکا کا مستدست خبر ورته تو راتو کم ټول حساب کتاب ور نه ځان تر واخم ویل اخر واجب څه دی د ټولې بيدینی خبرې دي درویغ غیبات تهمات غصب کون قتل کون ظلم کون زیاته کون د ټولې دین نه بهر دي ویلې روژې حالات په باوجود ز دین نه بهر یم د دې مین پوینټ تک سترګې وغړو مین واجب دی سمو قرآن نه وریا شوی مو قرآن تعلیماتونه نه یو خبر مو سره قرآن پیژندلې نه دی څه قرآن څه ته یې مو که قرآن پیژندلې صرف دو راحت کې سر ریډینګ کو خورې ګور باندې پاسانه نور الحمد سورې کې خدای ما نه څه غوښتي نه یم خبر سوره بقره کې خدای څه ویلي دي نه یم خبر سوره ناس کې خدای څه ویلي دي نه یم خبر او قدرمنو ک کوم ورځ مسلمان معاشره کې د قرآن حقيقي تعلیمات راغو یقین وکا بیا بنن فلسطین اغه یتیمان بچی فریادونه نه کوي ما وتا تا نن څه اغه ظلم نه اغه انسانیت نه بهار ظلمونو شکار شوی د فلسطین اور غزه مظلوم مسلمانان چار چاپیر ورنه کروڑاو لکاو مسلمانان بے غیرت ترین مسلمانان رجام دی جرآت نشی کوي چې اسرائیل او ته یې کور دړنګ شه روژه د ما کا ظلم واجب څه دی واجب دی چې مو قرآن نام دین نه دی رخصته مو د خپل جیب د خپل مرزي د خپل انا د خپل فائدې ول دین دی کوم ځای کې د خپل فائدې ول دین شو خپل نظریه ول دین شو خپل عقیده ول دین شو هغه کې بیا ته ظالم نشي ویلې تا کې جرأت نشتا تا کې دا طاقت نشتا تا کې دا غیرت نشتا چې ظالم گریوان ته لاس واچي دا ظالم گریوان ته بلاس کله چوي شي کله حسینیت لیاري باندې کربلا لیاري باندې قران ته ورسیږي سائریات سائریات یزیدیات یزیدیات
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. غزه حواله سره یو وړوکی پیغام مانځ کې دغه دوه درې جملې او قدرمنو قرآن نه وریایم ځکه جهالت شکار شویم که کومې ورځې قرآن حقیقي تعلیمات راغلو د ما او ته وطن ته د ما او ته دغه علاقې ته یقین وکړه بیا به جهالت ختم شي. بیا به زه دا جمله وکم که څه منبر حسین د مولا حسین په نامې مرکزی منبرگاه دی که شیعه سنی هر یو مسلمان حقیقی معنو سره قرآن نه دین رواخستو نو بیا به دغه مؤمنینو ته فرق نه کوي چې دغه منبر باندې شیعه عالم دین ناسته که سنی عالم دین ناسته بیا به دا فرق مو ته پاره نه کوي ولی اردوا به د قرآن لیاره خیمو ته نن ویلې زه خفه کېږم نن ویلې ته برداشت نشي کوي چې مفتی صاحب دلته کینی واجدار ستا والا دین دغه والا دین ګاډ واډ شوی دی. نن صدې کې مسجد کې ویلی یو شیعه عالم نشي تللی منبر باندې کینی واجدار سمولیارې بیله بیله دي که قرآن اردواړو منلی وی زړه سمو منلی وی بیا خو دوی لیارې نه وی بیا به څو لیارې وي یوه لیاره به وه مو قرآن نه وریا شوي یو ځکه نن د جهالتونو شکار یو. قدرمنو قرآن سره ځان مانوس کو سپینګیرو ته والدینو ته دستبسته گزارش کو د جدید دور کې بچی بالکل هم قرآن نه وریا ونه ساتو. قرآن به ته خرچا سو راوینو 50 روپے میاشتې کې که ډیره زیاته درنه غواړي 100 روپے درنه غواړي خو 100 روپے والا سنټرې مخیال پر اشنار کې نه ہونے کے برابر دی. هم د سیده کنه دی په 100 روپے مو سکولو کې ورکو حق لري بچې ما باندې حق لري په کار دی وای کو سواس لرم خو قرآن د پر کسل په زید 200 ورکم نو خو وطن خو نه ډنګيږي هیڅ هم نه کیږي نه ور کوم سم هغه کوم معلم د قرآن ملا ټیچر تاسو خبره دیوانه کې نه نسم سکه تعالی مال خو نه دې بچي او 100 روپے غواړي نن واجام دادي دا بچه قرآن نشي خبر تعلیمات نه نشي خبر خو سبیل تا ذهن د دغ بچی ذهن ترسي ته درویح کې روشي کې بچی قرآن کې نه دی پڑھاو کړي س درویح حرام دي سبیل انده بچه تا غون درویح کوي ته روشي میاشت کې لالچ ته پر قتل کوي شي ته بچه بم کوي بیا قتل به گناه کاس پیغام بیا مړ کوي پردې حق ته خوري د تال یاري باندې ته بچه لاړ شي پردې حق باندې غ بچه خوري بیا لذا ځان په سیما تړه قرآن په سیوا تړه خیر دی کا 100 په ځای د 200 روپے خرچه وشي 200 په ځای کا 1000 روپے خرچه وشوه ورکه نه دی گاټه دی کتاب شه قرآن تعلیمات سره سینا منوره شولا سبیلا مړ شوي قبر کې دفن شوي امدا قرآن به ته فایده در کوي. لذا قرآن نه بچی وریا نه کو معلمین قرآن تان گزارش کو سره مقدرمن علما طلبا شو کم بچو ته قرآن خي صرف عربي ریډنګ باندې اکتفا ما کو پکار دے عربی سراسر اجر لري ثواب لري مقام اور منزلت لري غنه انکار نشو کوي خودی ټولو نه ضروری شی څه دی س قرآن پیغام ورته بیان کې او بچیا سوره حمد متلاوت کړلو شپږ او آیاتونه د ویلو د شپږ او آیاتونو کې خدای د ایوا خبره کړي دی د دوی خبره کړي د درې خبره کړي دي بچی ته پکار دے هوم ورک ملو شي قرآن کې بچی سره ایوا کپی وی قرآن سنټر دسی سګه کله خونی تراشی پلار ورنه پوښتنه وکي مور ورنه پوښتنه وکي بچیا نن قرآن تلاړوي څه دزدا کو څه درته استاد وخیلو مورې پلاره خورې وروره استاد نن راته قرآن کې دوه خبرې ولیکلې څه ولیکلو مورې قرآن کې الله ویلي دي څه درویغ حرام دي درویغ ما کله بچی ذهن کې دا جمله کینی دا به درویغ نه وي مورې قرآن کې الله ویلي څه پردې حق حرام دي نبی خوره مړی کان دا بیا پردې حق دسترګې نه غړی مو قرآن صرف ریډینګ کړی دی کوم څه حلال دي کوم څه حرام دي سره خبر نه یو شوي ځکه نن ډېرو ځایو کې ما ورته انده خبره کوو چې جی دغه ځای کې ما څه کار ما لره تا خپله عقیده دی ما خپله عقیده دی د خپلې عقیدې دین اسلام کې نشته شیعه مذهب کې نشته قرآن کې نشته خدایا محمد و آل محمد علیهم السلام له خاطر مو ته قرآن باندې عمل کولو توفیق نصیب کې صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې یک ایوا جمله فلسطین حواله سره غزه حواله سره خپل احرز ختم کوم او قدرمنو په خله باندې شي زبان باندې شي دا جمله مو بار بار کو مار غوري زی پوری وکاو شکر دې د حسین منون کيام
شکر خبره دی که نه دی؟ زه د حسین ابن علی منون کې یم، خدایا د تا لاک لاک شکر دی دغه دروازې کې د پیدا وکړی یم. خو مشکل دا دی کوم یو حسین منون کې یم، مو ډېرو خلکو ذهنیت دا دی چې هغه حسین څخه ګناهګار بخښنو ته خدای رستولی دی، جبکې حسین ابن علی دا نه اوس ګناهګار بخښنو خدای راواستولو. حسین ابن علی منښت حسینیت د کربلا شار دا دی چې ظالم هر څوک ته ګریوانه ته لاس واچوه، مظلوم هر څوک ته مدد ورسره وکړه. نن افسوس دی د قرآن منون کی مسلمان ته، نن افسوس دی د قرآن منون کی شیعه اور سنی باندې غزه باندې غوره بدترین ظلم شروع دی. بیا خاص کر پاکستان معاشره کې شیعه خلې نه به دا جملې ووځي چې سنی دی پرې داوای خپل کار به کوي، سنی خلې نه به دا جمله ووځي غزه اور فلسطین مظلوم مسلمان دپاره چې شیعه سپورټ کې ولاړ دي پرې داوای دا سارا پریختا سنیان دینا، دا حقیقی سنی نه دی او جاهلا. که شیعه دا سوچ لریم جهالت کې دی، که سنی دا سوچ لریم جهالت کې دی. نه نن سترګې وغړوه غزه کې فلسطین کې یو طرف ته حقیقت کې کل دین دی، بل طرف ته مقابله کې کل کفر دی. حسین منی کفر سره ملګرتا نشي کوي، حسین منی دین اوریا نشي کیدلې او قدر منا. نن فلسطین مټولو په ویر دی، نن د غزه هغه مظلوم یتیمان مټولو په ویر دی، نن هغه خویان دې سکونډې شوي دي، بورې شوي دي، هغه مو په ویر کړي دي، خپل ځانونه راته را یاد دي. په کار خدا پاراچینار کې بیا یو څو وخت شولو ځنه حالات جوړونو کوشش کوي. یا رب تا ته واسطه د محمد و آل محمد درکو، دغه خاورې کې د کورم سرزمین کې چوک هم د فساد لګونو، چوک هم د وطن ته اور لګونو کوشش کوي. رب تی خوار و ذلیل و نیست و نابود کې. دغه ځای کې به زه د خپل قدرمن مشر سیکرٹری انجمن حسینیه هغه جمله بیا تکرار کم. آفرین کوم د سیکرٹری صاحب باندې دغه جملې باندې سواکیاً بهترین پیغامی ور کو شیعه سنی تا او سنی مشرا او سنی ذمہ دارا قدما معاشره کې کا شیعو کې چا ظلم وکو چا فساد خبره وکا چپیړ بزویر کوم خو کتا وطن کې چاو کو چپیړ ته ور کا. یقین وکا کا شیعو کې څوک غلط وکي شیعه مشر ورته چپیړ ویر کی، سنی کې څوک غلط وکي سنی مشر چپیړ وکي، بیا به نه جنگ جوړیږي، نه به فساد جوړیږي، نه به روډ باندېږي، نه به بیا مړی کیږي. که شیعه طرف نه وشي سنی سمړی کا دا به کاره مړ شي. خو که سنی وکي نه پوی وو لیوانه او خبر نه وو شیعه هم دا یی نه، دا نه دی دین. دین دا دی چې ظالم څه پلار وي ورته به ظالم یې. شیعه او سنیانو یو مشکل هم دا دی که زه شیعه یم سنی زیاتی وکي یم سره ټوک ټوکي کا پکار دی، خو که هغسې کار یو شیعه وکي کوشش کوم چې بس خبره رفع دفع شي. سنی هم دا سوچ کوي ځکه وطن اور نه ختم کیږي، دا اور به هله ختم کیږي چې دین دپاره د رسول الله کلمې دپاره شیعه اور سنی زړه څه قدم کیږدي. نن بجای د دې سموته مخته دا نمونه واقعات اور حالات رسی شیعه سنی په کار دی مل کر یو دوره مضبوط مهم شروع ہے چې فلسطین کې هغه نن مظلوم یتیم بچه هغه زړه تسلی شوی وي چې کا نور دنیا باندې مخ راولې دی سرزمین کور کے شیعہ سنی ما دا پارا آواز اچھاد کڑے دے غالب ما دا پارا دارد لری سینے کے او قدر منا رسو پکار دے اغو مظلوم و مسلمانانو سر مداد وکو رسو اغو دا پارا آواز اچھاد کو دم نن روجا حقیقی روجا امدہ دے کہ نن زا افتارے زان دا پارا قوم خرچے قوم ایدش پی قوم ورکی خبات قوم خدا فلسطین مظلومیت ما بالکل پویر دے سارا متوجہ ورطا نشتا ما والا روجا بیاد زنور والا روجا شوات صرف خوراک چی کاک منا دے کڑے ورکی نن سوچو کہ او قدر منا بدم آخر جملہ کہ نن خدا زمان امام ظہور من دے تعجیل وکے نن کا دا دولسام حجات دنیا تا ظہور وکڑلو غو موتا غنتے فلسطین نبیا مخڑئی طولو نا زیاد اہم و غم بد زمان امام فلسطین وی قبلہ مدے او قدر منا سنگ دا قبلہ پرخی دے نن قبلے باندې غورا ظلم شروع دی مسلمان تا پروا نشتا دی
نور خو خود پرېږده پاکستان اسلامی جمهوریہ پاکستان پی ایس ایل کې مشغول دی کرکټ کې مشغول دی مشغول اوسه تاسم دا هلته تاسې دین ته نه رسې خو بېدینه انسانه څه حق لري څه که سټیډیم کې یو کاس راپاڅېږي جنډا د فلسطین اسکه کې ته ورنه راخلې ته د پاکستان پولیس یې که ته د انډیا پولیس یې دا کار کوې نن مو دغه ورځ ته حکمران راغلی دي نن مو دغه ورځ ته ذمہ دار راغلی اسرائیل خفه کېږي دغې جنډې باندې ګراونډ کې به جنډا نه اسکې تا خدای تباه و برباد که څه دا سوچ لرې ما مسلمانی هم دغه ورځې ته راغله خپلې خونې کې جنډا نشم اسکوی زه وعلى الاسلام السلام مولا حسین 1400 کاله مخکې دا جمله کړې وه څه که دا نمونه شیعتوب لرې دا نمونه سنیتوب لرې دا نمونه مسلماني لرې داسې اسلام د حسین ولسی سلام کوي داسې اسلام حسین نه مني حسین منې بیا به د حسین والا اسلام منې حسین منې بیا به ظالم سترګو کې سترګې شئ یا رب نازنین حسین لخطرہ فلسطین مظلوم مسلمانانو مداد وکې امریکا اسرائیل چوکن دغه ملګری دي خوار و ذلیل و نیست و نابودی وګرځئ صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې بس قدرمنو معرض ختم کربلا منون کې هم خو ظالم مخکې نشم ودرېدلی کربلا منون کې هم خو ظلم سره ملګرتیا کوم ظالم سره ملګرتیا کوم رسوي و وعده وکړو دغه ځای نه زه میزایل نشم شړی خو خپل واس مطابق خود څه نه څه مداد کوی شم فلسطین سره که قومي سطح باندې حتی موږ ګورنمنټ په کار دي کینوال شي مشران ذمہ دار الحمدلله سرزمین کرم کې د ټول پاکستان کې سرزمین کرم نه زیات قرباني کوونو والا خلک نشته په کار د مو مالی چندې شروع کو تعاون شي په کار کوم مطمئن لیاري وي هغه ذریعہ سره هغه پیسې هغه ته ورسیږي سوشل میډیا باندې ما کلیپس لیدلي وخی ټکولې دی هغه دسترخوان باندې یخي دي پښتنه بکیږي ما وطن یقین وکا یو دسې نغان ورس ټوکړه ورسه یخي څه متوی نشي د مولا امیر المؤمنین ولا زندگی خو مولا خو خپل مرضی سره کوله فلسطینیان دی مرضی سره نه کوي شتانه ور سره چې څلور نیمو میاشتو نه بعد اول وری څوټره کا سامان ورته لړلو چاته لکاو خلکو ته خب کچنده مهم آغاز وشي بهترین دی دینا ہٹ کر دینا زیاد ضروری شے څنګه فلسطین د پر ډیر لوی مدد دی او قدرمنو رسو کوم آیټم کوم مصنوعات اسرائیل او نه سره دنیا کې پیژندل شي ک یقین نه نو کم از کم احتمال خوشتا شاک خوشتا زړه کې مې یو د خبره راوړي سکی دی شي د اسرائیل وی پیپسی شو کوکا کولا شو لیز شو نیم خبر چاکلیټ یو شی بل شی د مختلفو ادارو مختلفو تنظیمونو نن دنیا کې هغه آیټم تقریبا رو بسلی سے کوم ډایریکټ یا انډایریکټ اسرائیل او تاور کې ګاټه سي کم از کم زخپل مسلمانی کې دا کار کوو کم سمغونه ځان لاس واخلم پیپسی نه چي کم کوکا کولا نه چي کم کده کې ایوارو په اسرائیل او تسی خو تباہ یم بیا مطلب څه دی یو میزایل ما ور باندې شړلې دی یو ډازمان کړی دی یو بچی ما یتیم کړی دی یو خور ما وجنه کونډه شوی دی دا روژه ولره هلته لاړ شي یو بېګناه انسان قتلن کا نو روژې پیدا شته نه حسینیت رسو حقیقي حسینیت راولو صرف ژړا والا نه صرف دی پر نه څه حسین ما اوبخ کی وژړېږم نه حسین قیامت کې आवाज وکي سوفلنی یا روزه تم حقیقي شیعه تم حقیقي مانون کې مسلمان د کربلا مظلوم حسین تا دین د پاره قربانی ورکا ما عرض ختم د کائناتو امام حسین ابن علی از شا قتل کولو غور د وجړی د کربلا کې عمر سعد غوندکاس څه د حسین دخنی کې کربلا تراغلو خود تقریبا انم محرم پورې دوا زړونه وو وکم د حسین بدی کمای کو ویلې سم معمولی هستی خو نه و د زهرا زوی حسین وو دین د پر هر څه قربان کو
او قدرمنو زه دوې جملې کوم توسل دپاره خدایه د توسل مو دپاره د مو مرحومینو دپاره بیا ټولو نه بالاخص خدایه مظلومو فلسطینیانو دپاره نجات باعث وګرځئ. علماو نه دا روایت تاسو اورېدلی دي د حسین خور لسم مازدیګر کیدونکی دی خیمې کې جانماز غوړولی دی سجدې کې سار یخی دی. علماو الفاظ ایوا د 3 یا 4 کالو بیبي د خیمې پردې سره ولاړه دی څه شي دپاره لکه مازدیګر اولاد شیختن ناست یو راشو بازار ته او وړې لوڼې مه د خونې کې انتظار وي سپلار مه روان د افطاري ته به څه راوړي وړه بیبي انتظار وه څه بابا حسین به مه راشي اما کله سترګې وغړولې وینو کې رنګین زلجنی ولیدلو ترور زینب ته یې مخ راوړول دا الفاظ ما علماو نه اورېدلي ما هغه الفاظ درته نقل کوم. ترور زینب لږ سجدې نه سار اوچات کا علماو نقل کړي چې زینب بیبي سجدې کې سار یې مناجاتو کې اخته دی څه دی تاریخ نه دی اورېدلی خو خدای سره د کیسې کوي نیم خبر شاید بیبي زینب ویلی وي خدایا ورور حسین ممقتال ته وتلی دی ترورې لږ سار آس کا خیمې نه بهر سترګې وغړوه کله سترګې وغړولې وینو کې رنګین زلجنا ولاړ دی. ځینو علماو داسې الفاظ نقل دي ترورې د آس ته سترګې وغړوه داسې د بریښي لکه د بابا حسین زلجنا وي خو د بابا زلجنا کیدی شي نه ویلې ځکه چې زلجنا شاسوار خو بابا حسین و دا خو خلیل ولاړ دی. زینب بیبي کله سترګې وغړولې علماو نقل کوي بیا زینب بیبي خیمې کې ایساره نه شوله ډېرې بیړې سره خیمې نه ووتله څوره بیړې کې ووتله نقل کوي څه دوره بیړې کې زینب بیبي لاړه څه وړه ورمنه خیمې کې پاتې شوله وړې بیبي وړه وړه قدمونه په خستلو کو غږونه یې وکړو ترورې زینب قدمونه ورو کېږه ده ما ځان سره بوزه اما زینب بیبي ته یو منظر مخته راغلی دی بیبي ته پاته دی ورور حسین مګودال کې کوز شوی دی د میرستر کې شولې ور باندې رغلی دي شاید زینب بیبي ذهن کې همداوي ورور حسین لږ صبر وکا خور زینب در روانه دی ما د اسمت شادار سره سویره کوونکی دی ورور حسین مدینه کې د ما باندې قرضا وختي و عبدالله کور کې تا خپل ابا سره سویره کړي و زب خپل شادار صدر باندې سویره وکم ورور حسین ارمان مده یو وری د زړه سره خوېږي کې ونیسم مور زهرا ته د حواله کم زینب بیبي لاړله تلې زینبیا ته ورسېدله تاریخ عجیب الفاظ دي هغه بیبي څه ډېرې بیړې کې تلې زینبیا ته رغلی دی د حسین وړه لور یا مغسې صحرا کې د غږونه کوي ترورې زینب چېرته یې ودرېږه زینب بیبي تلې زینبیا به تا قدمونه ویلې وسار شولو الله اکبر تاریخ نقل کوي اوشیاو لږ سترګې ګودال ته وغړو زینب بیبي غواړي ګودال ته ځان ورسوي خو کله زینب بیبي سترګې وغړولې بیبي نه مخکې شمر ملعون رسېدلی دی لاس کې خنجار نیولی دی علما یې د حسین قدرمنې خور سره غاږ وکړو شمره لسونه د مات شه د ما ورور سینه پرېږدوه